رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څلور داسې صفتونه دي چې دا کله یو انسان ته ورکړی شو نو دې ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړی شو، خیر الدنیا والآخره، یعنی میلاو شو دې ته خیر د دنیا او د آخرت. هغه څلور کم دي؟ قلب شاکر، یو زړه شکر گزار زړه چې چاته ورکړی شو، یعنی د الله په هر نعمت باندې د شکریه ادا کوي. نو قلب شاکر او لسان ذاکره او جبا ذکر کون کی وته ورکړی شو، دسی جبا چې دی په هغې باندې ذکر کوي، ځکه چې دا جبا چې ده که نه په دې باندې د الله ذکر کول دا بهترین صفت دی د انسان دپاره او د مؤمن دپاره چې دا د خپل جبه د الله په ذکر باندې تر و تازه ساتي. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدن علی البلاء صابره، بل هغه بدن دی چې هغه په امتحانونو باندې صبر کوي او د دغه صبر په وخت کې دی ښه مضبوط په خپل دین اسلام باندې ولاړي، بلکې دغه تکلیف دغه مصیبت دا د دین اسلام نشي اړولی، او بل دا دی چې هیڅ قسمه حالت په دې باندې داسې نه راځي چې د په اصلاح د دین د دې او په ایمان د دې کې نقصان راشي. او څلورم نمبر رسول الله فرمایي چې داسې بیبي چاته میلاو شي چې هغه په خپل نفس کې او په مال د خاوند کې خیانت نه کوي او د خیانت مطالبه نه کوي، نو دې سړي ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړی شو.